اسماعیل هنیا شهید کړی شو په ایران کې. دا یو ډیر زیات شاکینګ نیوز دی. یو خو دغه شهادت اول په ایران کې حل برداري تقریبا د نوي صدر هغه کې د ټولي دنیا چې کوم د مشران نمائندگان موجودو او په دغه حل برداري تقریبا د حزب الله مشران یمن چې کوم باغیان او داغي مشران هم راغلي او باقاعده توګه اسماعیل هنیا هغه ټارګټ کړی شو او په داسې ځای ټارګټ کړی شو کوم چې د ایران پاسدار انقلاب وداني و چې ایران ولی سکیورټي ورنکړه، ایران ولی دا حمله مخنیوي ونکړو شو چې باقاعده توګه په دې کې د ایران لاس کېدی شي. نو دا بالکل د دې اړو سر خپې نشته. اسرائیل په کوم ځای کې واقع دی؟ غیر چاپیره مسلم ملکونه دي، دونه مالدار دي، هر یو شیز دی ورسره. ورکوټ اسرائیل معمولی شان اگر هغه د پزور ځمکه نیولې ده څوک ته ورته پورته وګوري. البته یو خبره شته چې د امریکای چې کم سپورټ دی هغه په وجه باندې هغوی ته دا ارس حاصل دي. مونږ په میدان کې یو اسلامي ملک کې د جرأت نشته چې دا هغوی مقابله وکړي. مقابله به څنګه وکړي؟ مقابله خو تش په دعاګانو نه کېږي چې اسرائیل دی الله تعالی نه سنابود کړي. مقابله به کېږي ته بس اسباب هم ګوري، څه وسیلې به هم ګوري. تر اوسه پورې صرف واحد ایران دی چې فلسطین کاز د پاره کلیر پوزیشن هغوی اغستی دی چې ایران د ټولو زیات د اسرائیل خلاف چغیږي. حماس په 9 اکتوبر تیر کال چې کوم حمله کړې وه نو ولې نه کوو چې ایران صدر حلب اوچتوي، پاسدار انقلاب په بلډینګ کې او مونږ ورشو. په امریکا هم دا غواړي، ملکونه ټول غواړي چې اسرائیل دې نور دا کاروایي بند کړي. سلامونه ملګرو، نن یو بل د غم خبر دی. هغه دا دی چې ټوله اسلامي نړۍ په دې باندې غمجنه ده. د حماس چې کوم سیاسي وینګ د هغې مشر اسماعیل هنیا هغه شهید کړی شوی دی. یو خو هغه شهید کړی شوی دی، دا غټ خبر دی. دین علاوه چرته چې په هغه حمله شوې ده ایران او هغه بیا پاسداران انقلاب چې د هغوی کم فوج دی د هغوی په ځای کې شوې ده، نو دا دوه معاملې ډېرې سنګینې دي. په دې باندې به موږ خبرې اترې کوو. پاکستان ورسره په ټوله اسلامي نړۍ، مشرق وسطه، د اسرائیل فلسطین معامله او د ایران ممکنه څه اقدام کېدی شي، په دې به تفصیلي سره خبرې اترې کوو. زموږ چې کوم چینل دی لر و بر دا تاسو سبسکرایب کړئ. د لر و بر په حواله چې څومره هم خبرونه وي هغه تاسو ګورئ زموږ په ویب پاڼه باندې، په یوټیوب چینل باندې. او زموږ کوشش دا وي چې موږ تاسو له هغه خبرونه درکو چې هغه مختلف وي او د هغې ځان له انګل وي او هغه بالکل صحیح خبرونه وي. راځو اسماعیل هنیا شهید دی څوک و؟ دی په 1964 کې پیدا شوی او څنګه چې ژوند د فلسطینیانو دی همیشه په دې تیرو 100 کالو کې موږ ګورو عجیبه داستانونه دي. په دیم په مهاجر کیمپ کې پیدا شوی او بیا سټرګل کېدو مختلفو څوکو باندې دوی کار کړی. خو په 1997 کې چا چې بنیاد ایښودی و د حماس احمد یاسین، داغه په 1997 کې د معاون مقرر شو، ترجمان مقرر شو. هغه په ډیر اعتماد کو او د هغې نه بعد په حماس کې هغه یو سرګرم رکن کېدو، د هغه به ډیر عزت کېدو. 2006 کې چې کوم انتخابات شوي وو په هغې کې اسماعیل هنیا وزیر اعظم جوړ شوی و لږ وخت لپاره، خو هغه بیا لرې کړی شو. ورسره هغه تقریبا 2-3 کاله مخکې په 2017 کې چې کم خالد مشعل و د هغه نه بعد د حماس د سیاسي چې کوم وینګ و د هغې مشر وټاکلی شو او یو ډیره فعاله کس و. د خالد مشعل په حواله د اسماعیل هنیا په حواله باندې دا خبره کېږي چې هغه یو اعتدال پسند مشر و، خبرې اترې به کولی او ډایلاګ باندې هم هغه یقین ساتو. خو څنګه چې د اسرائیل یو رویه ده، صهیوني کم نظریه ده، نو د هغې په وړاندې باندې د هغوی چې کم اعتدال پسندي وه هغې څه کار نه وښولی. اسماعیل هنیا شهید کړی شو په ایران کې. دا یو ډیر زیات شاکینګ نیوز دی. یو خو د هغه شهادت اول په ایران کې
په ایران کې حلف برداري تقریبا د نوي صدر په هغې کې د ټولې دنیا چې کوم دی مشران نمایندګان موجود او په دغې حلف برداري تقریبا د حزب الله مشران یمن چې کوم باغیانو د هغې مشران هم راغلي وو خو باقاعده توګه اسماعیل هنیه هغه ټارګټ کړی شو او هغه په داسې ځای ټارګټ کړی شو کوم چې د ایران پاسدار انقلاب وداني وه د هغوی چې کوم سکیورټي وه په هغې کې هغه باندې دغه ګایډډ میزایل ویشتی شوی دی او هغه شهید شوی دی او بس په دې باندې خبره کیږي چې ایران ولې سکیورټي ورنکړه ایران ولې دا حمله مخنیوی ونکړو شو یا دغلته څه انټیلیجنس ورکړی شوي وو استخباراتي مواد ورکړی شو د ایران نه نو په دې باندې خبره کیدی شي خو یو په سوشل میډیا باندې موږ دا ګورو مختلف سازشي تیوریز سرکولیټ کیږي او هغه دا ډېر خلک په ایران باندې ګوتې نیسي چې د ایران زیات چې کوم دی سپورټ هغه حزب الله ته دی او مختلفې خبرې کیږي خو یو خبره دا نوٹ کړئ چې دې خبرو کې هیڅ قسمه صداقت نشته زموږ پاکستان کې ډېر زیات داسې خلک دي موږ وکتل ما داسې سینیر جرنالستان هم وکته څوک چې په سرکاري ټي وي باندې راځي خبرې کوي او هم دا ټویټونه ورکړي ایکس باندې بیانونه جاري کړي فیسبوک سوشل میډیا باندې چې باقاعده توګه په دې کې د ایران لاس کېدی شي نو دا بالکل د دې اړو سر او خپې نشته د دې دغه او د هغې مثال زه تاسو در کومه قاسم سلیمانی د پاسداران انقلاب د ایران د انقلاب د ټولو با اثرترین جرنلو تاسو لږه موده مخکې وکتله چې هغه باقاعده توګه اسرائیل ټارګټ کو دې سره سم تاسو به پتې چې زمونږ څنګه عبدالقادر خان او ایټمي چې کوم نیوکلیر زمونږ پروګرام او د هغې مشر د هغوی د دې چې کوم مشر په هغه باندې حمله وکړه 2020 کې په هغه باندې اټیک شوی او په ایران کې دننه هغه شهید کړی شوی نو خبره مې دا ده چې اسرائیل سره کم جدید ټیکنالوژي ده کم جدید وسله ده کم جدید اپروچ دی نو د هغې کمپیریزن کول چې کم دی پکار دی چې موږ هغه وکړو هغه ډسکس کړو سازشي تیوریانو ته لاړ نه شو زمونږ په اسلامي نړۍ څو ملکونه یو دغه 54-55 ملکونه دي اسرائیل په کوم ځای کې واقع دی ګیر چاپیره مسلم ملکونه دي دونه مالدار دي هر یو شیز دی ورسره ورکوټې اسرائیل معمولی شان اگر راغلی دی په زور ځمکه نیولې ده څوک ته ورته پورته وګوري البته یو خبره شته چې د امریکې چې کم سپورټ دی د هغې په وجه باندې هغوی ته دا ارس حاصل دي بیا هم په مسلمانان چې کم نړۍ ده د هغې په منځ کې دغه صهیوني ریاست چې کم دی هغوی ظلمونه جاري ساتلي دي د هغوی مونږ په میدان کې یو اسلامي ملک کې د جرأت نشته چې د هغوی مقابله وکړي مقابله به څنګه وکړي مقابله خو تش په دعاګانو نه کېږي چې اسرائیل دی الله تعالی نیست و نابود کړي مقابله به کېږي ته بس اسباب هم ګوري څه وسیلې به هم ګوري زمونږ مقابله فلحال د هغوی سره نشته او دغه حل د ایران هم دی بل خبره که څوک په ایران باندې د سازشي تیوریانو والا خلک شته او په دې کې فرقه پرست څوک چې د ایران سخت مخالف دي فرقه واران نظر باندې ګوري د هغوی دا نظر دی نو هغوی ته یو دا عرض هم دی چې پاکستان نه واخله د عرب ملکونو پورې مالدار ترین دي طاقتور دي ترکی شو نور مصر اخوا دخوا تر وسه پورې صرف واحد ایران دی چې فلسطین کاز د پاره کلیر پوزیشن هغوی اغستی دی هر وخت اغستی دی او بغیر چې کم سیاسي سفارتي معاشي که څه چیلنجز دي دباو دي د هغې مقابله کړې ده او واحد دی ورسره لکه د غرب په شان ولاړ دی ایران باقي دنیا به وي خو هغه وروسته دی ایران نمبر 1 دی نو وس یو بله خبره دا ده دغه ما کلیر کړه ایران څه کولی شي مونږ وکته قاسم سلیمانی په حواله باندې نور داسې پیښې وشوي ایران کوشش کړی دی هغوی جواب کړی دی خو هغه شان جواب هغه نشي ورکولی کېدی څنګه چې حملې دوی کې دوی سره ډرون شته تاسو ته لږه موده مخکې پته وي چې کم جوابي کاروایي وه په سوونو ډرون ایران روانه کړې وي خو هغه منزل ته تقریبا په هغې کې یو 2-3 رسېدلی او په هغې کې هم څه نقصان نه دی شوی نورې ولا په هوا کې
ګوز ګمبد کړی وي ځکه د هغوی چې کم انټي میزایل سیسټم دی ډیفنس سیسټم دی نو هغې مقابله هم څوک نشي کولی نو ایران سره آپشن څه کیدی شي فلحال ایران به څه ناڅه فورس پخوي جواب به کوي ځکه چې خپلو خلکو ته به خول غواړي اسرائیل یو غټ پیغور هغوی ته دا پرېښی دی یوازې ایران ته نه ټولې دنیا ته پرېښی دی خو دننه په ایران کې ګوز کر مارنه دا یو ډېر د ایران د سیکیورټي لپاره د ایران د خلکو لپاره د هغوی هغه چې کوم ویاړ او فخر او قومي سالمیت یووالی نو هغې ته ډېر زیان رسولی دی ایران به څه کوي خو زما په خپله باندې خیال دی کېدی زه غلط یم ایران به څه وکړي د اسرائیل مقابله په اسلامي نړۍ کې یو ملک هم نشي کوی د هغوی چې کومه ټیکنالوژي ده کم د هغوی پوځي طاقت دی د هغې مقابله ګرانه ده کوشش وکړئ خو فلحال موږ ته دغه څه په نظر باندې داسې خاص نه راځي بل خبره په دې کې دا ده چې اسماعیل هنیا شهید چې کوم دی هغه ټول عمر په قطر کې او قطر کې هغه کورنۍ به هم وه اوس هم هغه دا سفر د قطر له کړی او خاورو ته به هم سپارلی قطر کې شي اسرائیل چې کوم اټیک و نو قطر کې ځکه نه شو کوی چې د هغې ډېر زیات ردعمل کیدی شو او ایران د پاره صرف هغوی دا سمبالیک علامتي هغوی دا وایي چې ایران د ټولو زیات د اسرائیل خلاف چغیږي راچغیږي حماس په 9 اکتوبر تیر کال چې کوم حمله کړې وه نو ولې نه کوو چې ایران صدر حلب اوچتوي پاسدار انقلاب په بلډینګ کې او مونږ ورشو په کور کې هغه مړ کو وجو نو دا به مونږ خپل یو طاقت وښایو مسلم نړۍ ته ایران ته ټولو ته چې صهیوني ریاست مقابله تاسو نشئ کوئ تاسو په قلاره کښېنئ او حقیقت دی که اسرائیل دا خبره کوي نو هغې کې څه شک هم نشته ځکه چې زمونږ خو ټول زور په سازشي تیوریانو باندې دي په چغو سرو باندې دي احتجاجونه د اسرائیل جنډه وسوځو او چغې پسې وو دغه زمونږ کېدی شي نور خو په مونږ کې دا جرأت نشته چې ساينس ته لاړ شو ټیکنالوژي حاصله کو جدید اپروچ خپل کو جهاد او دغه چغې وو دعاګانې هم کوو خو بیا چې اسباب او وسیلې نه وي نو هغه پاسبل نه ده هغه دغه معامله نشي کېدی راځم دا معامله ډېره اوږده شوه په دې حواله باندې د اوس پیس پروسس را باندې کوشش کیږي چې کم 9 اکتوبر تیر کال حمله کړې وه حماس په اسرائیل باندې ډېر خلک وژلي وو د هغې نه بعد چې کومه جوابي کاروایي کې د 40,000 پورې فلسطینیان شهیدان کړه امریکا هم دا غواړي ملکونه ټول غواړي چې اسرائیل دې نور دا کاروایي بنده کړي په هغوی باندې پریشر و مذاکرات ورسره روان و ډېر کلوز رسېدلي وو خو اسرائیل صرف دنیا ته دا ښودل چې مونږ باندې حمله شوې ده مونږ چې جګړه بندوم نو په داسې پوزیشن به دا جنگ بندي کوو یا معاهده کوو چې مونږ دنیا ته وښایو نو هغوی بالکل آسان کار وکړو اسماعیل هنیا شهید کو دنیا ته وښوله دې نه علاوه د اسرائیل کمانډر وایي فوزي او چې تقریبا 25 فارمیشن د حماس او په هغې کې مونږ 70% هغه مکمل بس ختم کړي دي نو هغوی په طاقت پوزیشن کې راغلي که اوس معاهده هم کیږي نو هغه د اسرائیل به وایي چې زموږ ډېر نقصان هم وشو خو موږ وضعیت ته تندو د امریکي چې کم خارجه وزیر انتوني بلنکن هغه دا خبره کړې ده چې موږ ته د دې حملې په حواله باندې هېڅ اطلاعات نه او هغه د دې ځان ساتلی دی راځو به د پاکستان په حواله باندې پاکستان نائب وزیر اعظم اسحاق ډار هم حالت بردارۍ د څورې لتلی و خو هغه بیا د شپې راواپس شوی و خده چې هغه هلته نه نو اسحاق ډار صاحب خو دلته په خیر خیریت باندې پاکستان په دې حواله باندې شدید مذمت کړی دی روایتي مذمت زموږ د خارجه دفتر چې څنګه جاری کیږي هغه روایتي مذمتي بیان دی نور څه کولی هم نشو بل خوا د افغان چې کوم طالبان دي هغوی په دې حواله باندې ډېر سخت بیان جاری کړی وی زه به تاسو ته ووایم چې په دې رستو کې ملا غني برادر سره اسماعیل هنیا شهید چې کوم دی په خپله ملاقات کړی یوه هفته یا لږ زیات ما په خپله باندې کتلو تاسو هم کتلی وي چې ورچوال ملاقات د متقي او د اسماعیل شهید هنیا چې کوم دی هغه شوی و د طالبانو چې کوم اسلامي امارت دی د هغې د لیډرشپ سره د هغوی تعلقات ډېر ښه او افغانستان چې کوم دی هغې ډېر سخت رد عمل څرګند کړی دی خو ما چې څنګه ووي چې صرف په رد عمل څرګندو غوسه کېږو به او چغې به و جنډې به د اسرائیل سوځو
هیڅ نشو کولی اسلامي ملکونه دا وخت په دې پوزیشن کې نه دي چې څه اقدام وکړي، جوابي اقدام کې هغه خبره وي ټوس بشي. هیڅ به ځکه چې د هغوی ډیفینس سیسټم هم دومره قوي دی چې موږ هغوی ته څه ویلی نه شو. خبره دا ده که موږ چېرې د اسرائیل خلاف صحیح تګلاره اسلامي ملکونو خپله کړي، د اسلامي ملکونو په منځ کې یو غیر قانوني ریاست قایم شوی دی، د هغې لپاره ټول ملکونه رایوځای شي، یو تګلاره خپله کړي، نو د هغې څه نتیجه مخې ته راتلی شي. او که دغه نه وي نو څنګه چې نن اسرائیل وښوله په ایران کې دننه په کیپټل کې د پاسداره انقلاب د هغوی آرمي چې کوم ده د هغوی په بلډینګ کې هغوی دومره وسله او دومره جدید ټکنالوژي دی ورسره چې ګایډډ میزایل سره ختم کو، او اوس به موږ سوګ مانځو، جړا به کوو او دغه معامله به رواني. واحد حل دا دی که څه ناسه کېږو نو حرکت به کول غواړي اسلامي ملکونو دا په یو سټینډ اخیستل پکار دي. او زما په خیال دا وخت په مسلم امه کې واحد یو مسله ده د فلسطین زموږ چې کوم وړاندې قبله وه په هغې باندې د ټولو خلکو یو اتحاد، یو اتفاق په دې باندې شته، خو دا اتفاق په اصلي توګه پیدا کول او بیا د اسرائیل ظلمونو نه فلسطین ژغورل دا یو لوی چیلنج دی. په اخره کې به بیا ویم بار بار دا خبره کوم چې دواګانو باندې، چغو نارو باندې، اسرائیل جنډې سوځولو باندې دا معاملې نه کیږي. حرکت په کول غواړي. ډېر ډېر مننه.